أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ننني آياتنا كريمة کې هم د بني اسرائیل چې الله پاک د خبرو عهد اغسته او په تورات کې نو دیو په بعضې خبرو باندې به عمل کوو او په بعضې خبرو باندې به عمل نه کوو. د هغې تذکره لګوو. د هغې نه یو دا و چې وإذ اخذنا میثاقکم، تاسو یاد کوئ هغه وخت چې موږ واغسته ستاسو نه میثاقکم یو مضبوط لوز. دا په تورات کې اغوستی شوی. هغه لوز دا و چې لا تسفکون دماءکم، تاسو به نه تویوئ وینې خپلې. وینې خپلې مطلب څه و؟ د خپل قوم د خپل رشته دارانو به نه قتلول. د خپل قوم او خپل رشته دارانو قتلول دا خپل وینې تویول دي. دا به نه کوئ. یو عهد ته الله پاک پوخ دا اغستی و. دویم دا و چې ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تاسو به نو باسئ خپل ځانونه د کورونو خپلو نه. یعنې دغه خپل قوم او دغه خپل د رشتې خلک به دیو جلا وطن کوئ نه، د دیو په کورونو باندې به قبضه نه کوئ، دیو د کورونو نه وباسئ نه. لګه یو عهد دا ولګه. ثم اقررتم، الله پاک وایي بیا تاسو اقرار وکړو. ټیک شو، تاسو اقرار وکړو، ویو منله دا خبره چې او داسې به موږ کوو. لګه وانتم تشهدون، او تاسو په دې خبره باندې ګواه یې. پخپله په دې خبره سره لکه ګواه یې. بیا چې تاسو دا اقرار وکړو چې او موږ به د یو بل وینې نه تویو او موږ به یو بل د کورونو نه وباسو او په هغو په کورونو باندې به قبضه نه کوو. د دې اقرار نه باوجود ثم انتم هؤلاء، بیا تاسو دقه خلک یې. الله پاک وایي ثم بیا انتم تاسو هؤلاء دقه خلک یې تقتلون انفسکم، چې تاسو خپل ځانونه وژنئ. خپل ځانونه وژنئ مطلب څه؟ خپل دقه قوم او خپل دقه رشته داران چې کوم دی څه کوئ؟ دا وژنئ. لکه وتخرجون فریقا منکم من دیارهم، او تاسو وباسئ یوه ډله د دغه خپل قوم د خلکو نه، د خپل رشته دارانو د خلکو نه، من دیارهم د هغو د کورونو نه. لکه نو عهد یې وکړی و چې موږ به دیو د کورونو نه وباسو او موږ به دیو جلا وطن کوو نه، او د دیو په دې کورونو باندې به پخپله قابض کېږو نه. نو بیا تاسو په تاسو کې داسې ډله ده چې دغه کار هم کوي. لکه څه کوي؟ لکه هغه دغه خپل قوم خلک خپل رشته داران د کورونو نه وباسي، د هغو په کورونو باندې چې کوم دی څه کوي؟ لکه قبضه کوي. لکه تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان، تاسو د یو بل مدد کوئ د دیو په خلاف. سو د خپل قوم او د خپل برادرۍ او د رشتهدارانو په خلاف باندې تاسو د یو بل چې کوم دی څه کوئ؟ لکه تعاون کوئ. لکه
بالاثم په ګناه سره والعدوان او په زیاتی سره. اسم نه مراد علما وایي چې په ګناه سره یعنی د الله په نافرمانۍ سره یعنی اسم ګناه کوي لکه د الله نافرماني هم کوي، لکه چې الله دې یو کار نه منع کړي او تاسو د هغې نه منع کېږي، د الله نافرماني ده. عدوان زیاتې هم کوي. عدوان د زیاتې نه مراد حقوق العباد دي، د بندګانو حق تلفي کوي، یعنی هغه قتلوي او ګوره هغه د خپلو کورونو وباسي او په هغې باندې کوم دی څه کوي لکه قبضه کوي، نو هم اسم کوي هم عدوان کوي، یعنی یو هم د الله حق تلفي کوي لکه د هغه د امر د حقوقو رعایت او خیال نه ساتئ. بل طرف ته چې کوم دی حقوق العباد د بندګانو او خصوصا هغه بیا ستاسو خپل قوم دی، ستاسو خپل رونه دي، ستاسو خپل رشته داران دي، د هغو حق تلفي کوئ لکه هغه وژنئ او هغه د کورونو نه وباسئ، په هغې قبضه کوئ لکه. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ او که چېرته راشي تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم، نو تاسو د هغو فدیه ورکوئ. ګوره یو حکم پکې دا و ښه، الله پاک په تورات کې د دوی نه یو مضبوط وعده او لوث میثاق دا هم اخیستی و چې که چېرته دوی قیدیان شي که نه لکه ستاسو برادرۍ کې په دې بني اسرائیلو کې څوک قیدیان شي لکه، نو تاسو د هغو فدیه ورکوئ او هغه رازادوئ لکه. نو په دې عمل کوو ښه، په دې څه کوو لکه په دې عمل کوو. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ که چېرته راشي تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم، نو تاسو د دې فدیه ورکوئ. نو ګوره په دې یو لوز باندې عمل کوئ او دا دوه چې یو مخکې له دې نه کړي دي په هغې باندې څه کوئ لکه نه کوئ لکه چې قتلوئ به یې هم نه، نو قتلوئ او د کورونو نه مو وباسئ، نو د هغې نه وباسئ لکه. نو په دغه دوو خبرو عمل نه کوئ او په دې درېیم لوز باندې چې کوم دی څه کوئ عمل کوئ لکه. وهو محرم علیکم اخراجهم، او شان دا دی چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې اخراج د دوی، څنګه چې په تاسو باندې د دوی قتلول حرام دي په تورات کې، څنګه چې په تاسو باندې د دوی د کورونو نه وښتل حرام دي، دقه شانتې څه دي لکه که دا قیدیان شي او تاسو د دې فدیه نه ورکوئ، نو دا به د باندې هم حرام وي. نو ګوره دغه یو حکم منئ د دغه نه ځان ساتئ او چې د دوی هغه وښکل د باندې حرام د کورونو او د دوی قتل د باندې حرامو، نو د هغې رعایت نه ساتئ لکه هغه هم د باندې حرام که نه. نو نتیجه څه شوه چې څه منئ او څه نه منئ لکه. نو افتؤمنون ببعض الکتاب، تاسو ایمان راوړئ په بعضې حصه د کتاب باندې، وتکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضې نه، کافر کېږئ په بعضو. دا خو داسې شوه چې په تورات کې خدا الله وایي زما دا ټول احکام ما ستاسو نه په دې ټولو احکام باندې عهد اخیستی و، نو تاسو څه منئ مطلب دا دی په دې ستاسو ایمان دی لکه څه دی لکه په دې ستاسو ایمان دی لکه دغه دا فدیه ورکول لکه او قیدیان ازادول او وژنئ یې، نو د وژنې نه ما منع کړي او د کورونو نه یې وباسئ او د هغې نه ما منع کړي یې. نو دا داسې شوه چې تاسو د کتاب په بعضې حصه باندې ایمان راوړو او بعضې حصه باندې تاسو ته شوئ لکه کافر شوئ لکه. څه منل او څه نه منل دا داسې شو لکه چې په څه باندې ایمان شته دی او په څه باندې ایمان نشته دی، په څه باندې څه دي لکه کافر دي، دې انکاریان دي، دی په انکار سره تعبیر کو الله پاک. نه منل بعضې احکام د الله پاک دی په انکار سره تعبیر کړل او منل په ایمان سره تعبیر کړل. نو مسلمانانو له هم په خپل حال باندې فکر پکار دی په دې کې لکه دا قصص خو د هغو بیانېږي، خو دا قصه برای قصه نه ده لکه قصه برای قصه چې بس دا د هغو قصه شوه مونږ به واورېده او مونږ به یې یاده کړو چې مونږ به یې خلکو ته کوو بس دا وخت هم تېر شو او ټایم به پاس کېږي. نه مونږ ته پکې دعوت فکر دی، څه دی دعوت ته فکر دی پکې مونږ ته چې آیا دا مسلمانان په خپل حال باندې غور او فکر وکړي چې مونږ ته هم الله دا کتاب را لېږلی دی که نه دا قرآن کریم که نه، آیا مونږ خو چېرته داسې نه کوو چې په بعضې احکامو باندې عمل کوو او بعضې احکام باندې عمل نه کوو. بني اسرائیل ته تاسو وګورئ که نه، بني اسرائیل تاسو وګورئ، بني اسرائیل تاسو د مخکې نه معلوم شوي دي چې بای دا د پیغمبرانو الوان دی، څه دی لکه د دوی پلار او نیکونه پیغمبران دي لکه څومره لوی حیثیت والا خلک شو لکه. بل دا دی چې په دیو کې الله پاک بادشاهان هم پیدا کړي دي، دا د بادشاهانو الوان دی لکه داسې وګڼه که نه چې لکه په دنیا او د آخرت شهزادګان دي، د دنیا او د آخرت څه دي لکه شهزاده قوم دی لکه دومره لوی مرتبې والا خاندان دی دا، خو
ته وګوره لکه د الله دی ولې بدي شو په دې کارونو باندې بدي شو کنه چې د الله پاک دې خبره احد اخلي ټیک شو کنه نو اسم منی او څه کوم دی نه مني نو اوس ګوره موږ هم د خدای بندګان یو هم د خدای بندګان دی که په دغه اعتبار سره موږ وګورو نو موږ سره موږ پلار نکونه پیغمبران دي ټیک شو کنه او نه د موږ پلار نکونه بادشاهان دي نو ګوره دغه حیثیت یو د هغونه څه دی لکه ډېر کم دی لکه دغه حیثیت باندې څه دی ډېر کم نو سره دغه حیثیت په دې عمل باندې الله د هغه بدي شو او د الله په غضب کې هغه ګرفتار شو او هغه کافران شو لکه نو چې ته مونږ خو داسې نه کوو که نه چې د خدای پاک بعضې احکام منو او بعضې احکام نه منو نو مونږ به د خدای په نظر کې بیا څنګه یو لکه آیا مونږ به د الله پاک د رحمت لاندې ژوند تېرو که مونږ هم د الله پاک په غضب کې چې کوم دی ګرفتار یو او شاید چې مونږ خپل نفس او شیطان په دوکه کې غورځولی یو چې نه دا خو د هغو مسله ده د هغو خبره ده نه د الله پاک چې څوک خوښېږي نو په صفاتو باندې خوښېږي چې باید دی د الله کامل احکام مني چې څه مني او څه نه مني هغه د الله نه خوښېږي نو موږ ته دا ورته فکر دی چې آیا که چې موږ د الله په ټولو احکامو عمل کوو خو بیا موږ د الله خوښ یو او که چې د الله پاک په بعضې احکامو عمل کوو په بعضې باندې عمل نه کوو نو دغه خو جو بني اسرائیل هم کوي جو الله بدي شي نو موږ د الله څنګه خوښ موږ د الله بدي شو ټیک شو موږ ته پکې دعوت فکر نو تاسو ایمان راوړئ په بعضې څه د کتاب باندې او کافر کېږي په بعضې څه باندې لکه نو دلته لږ تاسو ته د مدینې لږ مختصر تاریخ ته تاسو بیایم د دې آیاتونو باندې هم په سمجھ کې به راشي لکه نبي صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لا نو راغلی یا بیا د هغې نه پس راغی نو مدینه منوره کې یو دوه قبیلې اوسېدې لکه یوې قبیلې ته به یې اوس وې او بلې قبیلې ته به یې خزرج وې او دا انصار کوم چې انصار یادېږي لکه مهاجرین او انصار یادېږي که نه مونږ کې څنګه اورو لکه د علماو نه نو د مهاجرین هغه خلک وو چې هغه مکه مکرمه پرېښودې او مدینې منورې ته هجرت کړی او هغو ته مهاجر ویلی کېږي مهاجر یعنې تارک وطن خپل یو وطن پرېږدي او بل وطن ته لاړ شي هغو چونکې مکه پرېښوده او مدینې ته راغلي وو لکه دا مهاجر لکه څه لکه دا مهاجرین او مدینه منوره کې چې کوم خلک اوسېدل او د دیو سره مدد وکړو لکه هر قسم مدد ورسره وکړو ډېر د ورورولۍ څه دی لکه تاریخ به داسې چېرته ونه ښیي چې د مدینې انصارو چې انصارو ته ویلی کېږي چې د مدینې انصارو د مکې مکرمې د مهاجرینو سره کم همدردي کړې ده او کم ښه سلوک یې ورسره کړی دی زما په خیال سره دا په تاریخ کې نه میلاویږي دا دغه تاریخ دی څه دی لکه یعنی هر څه ورسره خپل نیم کړي دي هر څه ورسره څه دي لکه نیم کړي دي ورسره نو په دې کې د دې انصارو یو دوه قبیلې وې چې یو ته اوس وې بل ته خزرج وې او دیو لا ایمان نه راوړل دا مشرکین دا څه لکه دا مشرکین اوس او خزرج دی په یو بل سره هر وخت بر سره په کار دي جنګېدل په یو بل سره یو بل به قتلول او یو بل نه به خلک چې کوم دسه کول لکه قیدیان جوړول دا په خپل منځ دا سلسله جاری وه دې طرف ته په مدینه منوره کې د یهود یو درې معروفې قبیلې وې لکه یوې قبیلې نوم و بنو قریظه د بلې قبیلې نوم و بنو قینقاع او د بلې قبیلې نوم و بنو نذیر دا درې قبیلې د یهودو چې کومې وې دا معروفې قبیلې دا هم د یو بل سره برسرې پیکار وې جنګېدې به لکه څه لکه دا هم د یو بل سره جنګېدې لکه نو دلته کې اوس او خزرج هم دا مشرکین او انصارو دوی د یو بل سره جنګېدل وه ټیک شو که نه یو بل به یې وژل او د یو بل په مالونو به یې قبضې کولې او د یو بل نه به یې قیدیان جوړول لکه او دا بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه دا درې قبیلې د یهودو دوی هم د یو بل سره څه لکه جنګېدل د په شان دي نو داسې کار وکړو د یهودو د دریو قبیلو په دې کې دا بنو قریظه چې کومه وه دیو د اوس حلیف شو لکه د هغو ملګري شو لکه څه دی لکه د هغو ملګري شو او دا بنو قینقاع او بنو نذیر کوم دا دوه قبایل چې د یهودو وو نو دا د خزرج والا قبیلې سره ملګري شو دا د هغو حلیف شو لکه ټیک شو نو دی هلته کې اوس او خزرج خو د یو بل دشمنانو کنه لکه څه دی لکه نو یو حلیف او یو ملګری د دې بني اسرائیل نه چې کوم دی بني قریظه د یو سره شو لکه او دا دوه قبایل چې کوم بنو قینقاع او بنو نذیر دا د خزرج والو سره شو لکه
نو کله چې بدی جنگیدل نو دې جنگ په نتیجه کې با قتلېدل کنه نو چې د جنگ په نتیجه کې با قتلېدل نو دغه خبره ته اشاره کړې چې الله پاک د بنی اسرائیل نه عهد اخیستی وکړه چې ای وإذا أخذنا ميثاقكم یاد کړئ هغه وخت چې موږ واغسته ستاسو نه مضبوطه وعده لا تسفكون دماءكم چې وینې به نه تویوئ دیو بل وینې به نه تویوئ نو په دې نتیجه کې به دیو خپل خلق وجل کنه ټیک شو کنه د اوس سره چې کومه قبیله مرګري وه بني قریظه ټیک شو کنه نو هغه د هغو سره به چې کوم دی مرګري نو دی خوا چې په حضرت باندې به اوس والو حمله وکړه نو بني قریظه به هم هغو سره حمله کوله کنه نو دلته نو دوی خپل قبیلې چې بنو قینقاع او بنو نذیر هغه به پکې وجل او داسې به دوی هم هغه وجل څه دي لکه نو په دې نتیجه کې به دوی دا قتلونه هم کول او بیا په دې نتیجه کې به چې کوم دی نو دوی د کورونو نه خلک جلا وطن کو لکه چې کوم به غالب شو کوم طرف به غالب شو چې دوی به دا نور چې کوم دی په کورونو د هغو په کمرونو باندې قبضه وکړه او دا غریبانان به جلا وطن شو او څه به قید شو نو ګوره دا چې به قید شو که نه نو دا به هم د دوی په قید کې راغلل که نه ځکه چې اوس واله چې به کوم قید کړل نو د هغو سره خو بني قریظه ملګري وو که نه لکه نو د دې بنو قینقاع او بنو نذیر دا خلک چې به قید شو دا د هغو خپل خلک نه ټیک شو نو بیا به هغو به په پټو کې کارونه کول او کارونه به یې اغوستل څه دي لکه سخت کارونه به یې اغوستل لکه او یعنې که به مزدوري چې به یې وله ورکوله نو علماو د تفسیر لیکلي دي چې ښه خوراک به یې نه ورکول یعنې ښه مزدوري به یې وله هم نه ورکوله بس لکه کارونه به یې اغوستل او د هغې په مناسب به یې وله خوراک څښاک چې کوم دی هم صحیح او هغه مزدوري به وله هم صحیح څه کوله یې نه ورکوله خو یو کار به یې وکړو بیا په خپل منځ کې به چې کوم دی په دې خبره باندې متفق شو بیا هغه یهود چې کوم غالب شي او ټیک شو او دا نور دا کوم چې مغلوب شو پاتې شو دی به راغون شو چانده به وکړه ټیک شو که نه او هغه چانده به چې کوم دی څه کړه لکه هغه به یې ادا کړه او دی به ازاد کړل او پرې ویښودل دی به خپل ځایونه څه کړل لاړل دومره یعنې نو الله پاک ورته هغه وایي چې وګوره ما ستاسو نه دا عهد اخیستی و چې وینې به نه تویوئ نو وګوره هغه کار په دې طریقې سره دې کوو سمجھ کې خبر راغله لکه څنګه به وینې تویول په دې طریقې سره او بل طرف ته چې کوم دی د کورونه به یې وښکل او کله به جلا وطن شو قیدیان به شو نو کارونه به یې هم واخیستل په کورونه به وله قبضه هم کړې وه لکه ښه خورا څښاک به وله هم نه ورکوه مزدوري هم نه ورکوله خو دا یو خبره به ځان ته رامخې ته کړه چې یاره تورات کې خو الله زموږ نه عهد اخیستی دی چې بهایي که ستاسو دا خلک قیدیان شو دا به ازادوئ په دې حکم به یې عمل وکړو چانده کې و یهود ډېر زیات تیز وو لکه څه لکه چانده به و په ډېرې پیسې به یې راجمع کړي او هغه بیا د هغو چې خپل څه نظام به کومه طریقه به و هغه به یې ادا کړو دوی به یې ازاد کړل او پرې به یې ښودل ټیک شو نو دغه خبر ورته الله یادوي چې وګوره تاسو نه خو د دې دریو خبرو عهدونه په دې یو باندې عمل کوئ نو په دې دوو خبرو باندې تاسو ولې چې کوم دی څه کوئ لکه عمل نه کوئ لکه دا په دې نتیجه کې به دې دا کار کوو لکه نو دې ته به د تورات حکم وی چې باید د تورات حکم دی نو الله ورته دا یادوي چې دغه د تورات حکم و چې دې قیدیان چې تاسو دې فیدیو کې خو قیدیان کوئ یې ولې وجنه یې ولې لکه قیدیان خو تاسو جوړوئ که نه قیدیان خو وجنې خو تاسو که نه دغه کار ولې کوئ لکه د الله په دغه حکم عمل وکړئ که نه د دې وجې نه ورته الله وایي چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تاسو په بعضې حصه د کتاب باندې عمل کوئ او په بعضې حصه د کتاب باندې چې کوم دی څه کوئ عمل نه کوئ الله پاک ته مطلوب چې کوم دی دا دی چې د الله په پوره احکام باندې چې کوم دی څه کېږي لکه عمل وشي لکه الله پاک ته هغه خپل بندګان نه دي محبوب چې هغه د الله په بعض احکام باندې عمل کوي او په بعض احکام باندې چې کوم دی څه کوي لکه عمل نه کوي دغه حال ورې زموږ د مسلمانانو هم دی موږ ته دعوتي فکر دی او موږ ته د دیو په نقشو قدم باندې تلل پکار نه دی ځکه چې په دې وجه باندې الله د هغه مبعوث شوي دي لکه د الله د بدش کېدلو سبب چې کوم دی هغه څه دی لکه د هغې نه یو دا دی چې د الله بعضې احکام انسان مني او بعضې احکام چې کوم دی څه کوي لکه هغه نه مني لکه موږ داسې نه کوو نو موږ توبه وباسو او موږ د الله په پوره احکامو باندې د هغه د پوره کولو عزم وکړو د هغې کوشش کوو هغه کوو ګران نه دي لکه ګران ځکه نه دي چې الله پاک په خپله ویلي لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما په خپلو بندګانو باندې هغه احکام نه دي اچولي لکه نه دي فرض کړي فی لکه موږ دوی ذمه دار نه دي ګرځولي د هغه احکامو چې هغه کې د دوی استطاعت نشته دی نه چې الله په موږ باندې لازم کړي دي هغه موږ کولی شو څه دي لکه موږ کولی شو لکه موږ ته الله پاک وایي مانځه کې به ودرېږي که نه را ودرېدل فرض دي نو دا موږ کې هغه چاته وایي چې زموږ خپې شته لکه موږ ودرېدی شو
او د کوم سړي چې خپل نشي هغه ته الله مو چې مو دا هغه لپاره ودېدل فرض نه دي هغه په ناست نشي کولای په ملاستي کوه نو کوم احکام چې الله په موږ لازم کړی دي کنه د سینه نه چې ګوره څنګه چې بني اسرائیل خبرو چې دا خو ډیر سخت دي دا خو بدل که زمونږ دپاره او یا په دې کې زموږ دپاره ترمیم وکړه شاید چې مونږ خو په قال سره نه خو مونږ ته دعوت فکر دی چې په حال سره خو مونږ داسې نه وایو که نه څه ګراڅه چې نه کوو که نه څه چې نه کوو که نه نو په قال سره خو نه وایو خو په حال سره خو داسې نه وایو که نه چې دا پکې ګران دي چې دا پکې نه کوو دا پکې اسان دي نو بیا خو هغه معامله شوه دا لکه هغه معامله شوه د هغو په شان نو دا د دې دپاره دی چې ما وایي که مونږ قرآن وایو زما په خپله مې زده کړه ده ستاسو مې زده کړه ده ټیک ده که نه دا مونږ د خپل اصلاح دپاره وایو د الله پاک کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا د انسان اصلاح کوي د انسان د عقیدې اصلاح کوي د انسان د عباداتو اصلاح کوي د انسان د معاملاتو اصلاح کوي د انسان د اخلاقو اصلاح کوي د انسان د معاشرت د ژوند د تېرولو اصلاح کوي د انسان د حکومت د سیاست اصلاح کوي چې انسان ښکلی انسان شي لکه د ده ژوند په دې دنیا کې هم ښایسته شي او د مرګ نه پس هم د ده ژوند چې کوم دی ښایسته شي د دې دپاره دی دا نو ما وی دی کوم تداوت فکر دی چې بھائی الله پاک کم خلق بدی شوی دی په کوم اسباب باندې مونږ ته دعوت فکر دی چې دا اسباب خو مونږ کې موجود نه دي کوي نو چې بھائی د سبب سره حکم راځي سبب سره څه کېږي لکه حکم راځي هلته سبب موجود دی حکم د خدای د غضب موجود دی که دا سبب په هر چا کې موجود شو نو هلته به هغه حکم صحیح لکه موجود دی تاسو مثال درکړم خارج کې سمت کې د راتلو دپاره د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شراب ټیک شو حرام شو شراب څه شو لکه حرام شو زمونږ په دې زمانه کې چې کوم دی نو څه دي لکه پوډر دي هیروین دي نور قسم قسم نشي ټیک شو که نه لکه اوس د قرآن پاک کې او په حدیثو کې د پوډرو د هیروینو د دې نشو ذکر نشي لکه په هغه زمانه کې وي نه په هغه زمانه کې اوس چې دا نشي دي او هلته هم شراب نشه وه نو د هغې حکم خو ښکاره دی د هغې حکم څه دی لکه ښکاره دی لکه ټیک نو د هغې حکم حراموالی څه دی لکه چې شراب حرام دي شراب څکل څه دي حرام دي خو دلته آیا اوس په هیروینو څه حکم ولګو چې آیا دا حلال دي که حرام دي په اپینو څه حکم ولګو چې آیا دا حرام دي که حلال دي په چرسو څه حکم ولګو چې آیا دا حرام دي که حلال دي نور چې د نشې څومره څیزونه دي لکه ټیک شو الله دې موږ ته اړونه خیم دي د الله خبر نه کېږي لکه اوس پته نه لګي چې څومره د نشې څیزونه دي ټیک شو که نه چې ژوندونه هم د خلکو برباد کړل مالونه هم د خلکو برباد کړل دین هم د خلکو برباد کړل دنیا هم د خلکو برباد کړل لکه ټیک شو د ښکلي ښکلي ځوانان دا پردي بچي تاسو وینئ چې دا د دې له شو د راسه په سهال کې دي لکه څه دي لکه په سهال کې دي لکه دا په دې وطن کې هندونه خرڅوي دا په دې وطن کې یهودي نه خرڅوي دا په دې وطن کې عیسایي نه خرڅوي دا په دې وطن کې دهری نه خرڅوي دا په دې وطن کې مسلمان په مسلمان باندې خرڅوي لکه دا مسلمان دی څه ته کنه دا مسلمان دا شی په دې مسلمان خرڅوي او دا مسلمان لګي او د دې مسلمان صحت هم بربادوي د دین هم بربادوي د مال هم بربادوي د آخرت چې کوم دین بربادوي کاش چې سم مسلمان دی الله دې توبې توفیق ورکړي الله دې سمجھ ورکړي لکه مسلمانۍ خو دې نه ویلې مسلمانۍ سره لکه دا نه نو ما وی اوس موږ په هیروینو باندې یا د دې په شان پاپي مو چرسو په دې نشو موږ څه حکم ولګو نو علما د دین ولګېدل او هلته سبب تالاش شو څه دی لکه سبب تالاش شو علت تالاش شو چې بھائی الله پاک په شرابو باندې د حرامو حکم لګولی دی نو آیا د دې سبب څه دی د دې علت څه دی د دې وجه څه ده نو چې هغه تلاش کړه نو په هغې کې نشه وه په هغې کې څه ولګه هغه علت او هغه سبب چې کوم دی په هغې کې څه نشه وه پکې کړه ګوره دا شراب خو د انګور نه جوړېږي څه نه جوړېږي انګور کور حلال شی نه دی سړی خوري په خبره ورسېدې او بیا دغه انګور چې کوم دی دا وسکې شي نو دا په اوبو کې چې کوم دی ته واچوې نو د هغه ښکلې خوږې شي نبي علیه السلام به اچولې لکه او سهار به یې واچولې او اوبه به لږ خوږې شوې او زرې شوې هغه به چې کوم دی ماښام وسکلې او که ماښام به پکې دغه وسکې واچولې هغه به یې سهار وسکلې لکه خو اوس دا انګور چې کوم دی څه دي لکه دا چې ډېر ورځې پاتې شي په دې اوبو کې ډېر ورځې څه کېږي لکه پاتې شي نو دا زګ وکړي څه وکړي لکه په دې باندې زګونه راشي په دې کې نشه راشي د دې نه هغه شراب جوړېږي دې څه کېږي لکه دا حرام شي هغه زګ چې پرې راشي نشه کوي دا بیا څه کېږي دا حرام شي
نو چې علت ولا نو ګوره ما د دې پورې وي چې بای نشه پکې لا نه راغلي نو دغه شی حلال دی ګوره خپل د بوټي راوښ کو خورا ټیک شو کنه دغه کور دغه وس کې تاج کوم دی په بو کې اچولې دی یو ورځ نیمه پکې اوته او په هغه وسجل شو خوږې شو پکې هغه سکله ټیک شو خو که په دې باندې ورځ ډېرې تېرې شوې نو په دې زګونه راغلل نو په دې کې نشه پیدا شوه نو دا شراب شو وسخه دا حرام شو نو چې علماو علت ولټو او سبب ولا وجه ولټو ولا د حرام والی نو هغه نشه نو وس راشه اوس په هیروینو باندې په پوډرو او چپسو د نشي پارشي باندې علماو څو کوم ولا دولتا وای دا حرام دي ولې دلته علت څه شی لري سبب څه شی نشه ده کنه نشه الته سبب حکم د حرام نشه دلته دا حکم د حرام سمت یو خبر راغله دته قیاس ویل کېږي څه دی لکه قیاس ویل کېږي علما ماهر علما چې کوم دی په اشیاء کې علتونه لټي او په هغه زمانه کې هغه اشیاء نو ورستو زمانه کې نوې اشیاء راووتل آیا په دې څو کوم ولګو وسلګه نو هغه په هغه شذونو کې اسباب او علتونه لټي چې باغې د هغې د حلالوالي او د هغې د حراموالي سبب سره چې هغه سبب هلته معلوم کړي دلته ګوري چې باید دلته کوم سبب دی لکه د حلالوالي سبب دی جوړ حلال د حراموالي سبب دی جوړ سلکه د حرام دی نو ما عرض دا کوم چې وایي دا د پیغمبرانو الواد دی او دا د بادشاهانو الواد دی دا الله ولې بدي شو دا الله په غضب کې ولې ګرفتار شو سبب څه دی لکه دا الله په بعض احکام باندې عمل کوي په بعض احکام باندې عمل نه کوي او نور هم دا هغو چې کومې خامۍ وي هغه مخکې تاسو ته څه شوې لکه تېرې شوې نو ګوره مونږ ته مایې په دې ټولو کې دعوت فکر دی چې آیا دا اسباب چې په مونږ کې خو موجود نه دي که په مونږ کې موجود دي نو ګوره دغه حکم به زمونږ دپاره وي اگر چې شیطان مونږ ته دا خبره نه مخې ته کوي ته د خدای بدې شي او نفس مونږ ته دا خبره نه مخې ته کوي چې ته بدې شي خو په مونږ کې هغه سبب موجود دی لکه هغه سبب موجود وي نو بیا خو حکم د بدیشوالي دی حکم سره د غضب الله دې سمجھ راکړي والله دې مونږ حفاظت وما جزاء پس څه د بدله نه د بدله من د هغه چا یفعل ذلک چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا مگر په دنیوي ژوند کې رسوایي ده د دنیا سزا ښه د څوک د خدای په بعضې احکامو عمل کوي په بعضې نه کوي د الله بعضې وعدې پوره کوي او بعضې چې کوم دی نه پوره کوي د هغو نقده نتیجه په دنیا کې رسوایي څه ده لکه دنیا کې رسوایي ده لکه ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب او په ورځ د قیامت باندې به دوی واپس کړی شي سخت عذاب ته څه دی لکه سخت عذاب د آخرت سزا شوله څه دی لکه په آخرت کې به سخت عذاب وي لکه وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله پاک غافل او بېخبره د هغه کاروایۍ نه تعملون چې تاسو یې کوئ الله د هېڅ چا د کاروایۍ نه چې کوم دی څه دی لکه ناخبره نه دی چې کاروایي څنګه واجب د هغه د کاروایۍ موافق به الله پاک هغه له څه کوي جزا ورکوي د الله په پوره احکامو عمل کوو جو هغه ښه جزا به ول الله ورکوي د الله بعض احکام منل او بعض احکام نه منل جو د دغه اعمالو مناسب بول الله چې کوم څه کوي لکه بدله ورکوي چې هغه الله ذکر کړي چې هغه د دنیا رسوایي ده او د آخرت سخت عذاب دی مونږ ته دعوت فکر دی چې آیا مسلمانان د رسوایۍ زندگی تېروي په مجموعي طور باندې څه دی لکه مسلمانان په مجموعي طور باندې د رسوایۍ او د محکومۍ او د مغلوبۍ او د غلامۍ دا ژوند تېروي آیا د دې وجه خدا نه ده مونږ ته څه دی دعوت فکر دی چې مونږ هم چې ته د خدای بعضې احکام منو او بعضې یې پرېښودې دي نو د دنیا کې شاید نه دي د وجې نه خو رسوا نه یو لکه مونږ ته دعوت فکر دی او بیا که دلته واقعي مونږ رسوا یو نو بیا د آخرت مسله به صحیح لکه آخرت مسله خو هلته هغو ته بیان شوې ده شاید زمونږ دپاره خو د آخرت مدد داسې نه وي چې دلته هم رسوا او آخرت کې هم زمونږ لپاره څه لکه عذاب اولئک الذین دا هغه خلک دي اشتروا الحیات الدنیا چې دي واغستو هغه ژوند دنیوي بالآخرت په بدله د آخرت کې دنیا له ترجیح ورکړه لکه څه ده لکه دنیا له ترجیح ورکړه په آخرت باندې نو دا داسې خلک دی لکه نو مونږ ته دعوت فکر دی چې آیا مونږ خو چې د دنیا له په آخرت باندې ترجیح خو نه ده ورکړې که نه آیا د الله پاک د احکامو د ماتولو په نتیجه کې مونږ خو چې د خپل څه دنیا مقصود خو نه حاصلو که نه چې مونږ خپل مقصود حاصلو دنیا او د الله حکم خو نه ماتو مثال په طور باندې لکه مونږ ته پته ده چې رشوت حرام دی څه دی لکه حرام دی خو مونږ داسې کار کوو چې دا حرام کار مونږ کوو نو دا دنیا له ترجیح ده کنه لکه د دنیا مال حاصلو کنه لکه
او حرام کار کوونو اخرت پرې خو کوي دنیا د آخرت مقابله کې واغسته یا یو سود لگا په سود باندې پیسې ورکول یا کم بینکونو کې چې نظام د سود چلیږي لگا ټیک شو د دې سود په باره کې خدای پاک ویلي دی چې دا زما اعلان جنگ دی د دې سره لگا زما او زما د رسول سره لگا د دې سره اعلان جنگ دی د سود کاروبار کول د سود په کاروبار کې چې کوم دی تعاون او مدد کول دا د الله پاک سره اعلان جنگ دی لگا آیا موږ سره دنیا خپل څه د عہدې حاصلولو دپاره یا لږ د پیسو حاصلولو دپاره خو مونږه دې دنیا له ترجیح خو نه ده ورکړې که نه مونږ ته دعوتي فکر دی شته ښه څه دې لګه بلکل پټاګه بلکل ظاهره مسله ده لګه چې مونږ هم دنیا له ترجیح ورکړې ده په بدله د آخرت کې لګه ځکه الله احکام ماتول نه لګه دین د الله احکام ماتول که نه لګه او دنیا یې حاصلوله خپل خواهشات یې حاصلول او خپل څه دنیا یې حاصلوله لګه د پشان که چرته مسلمان هم د الله احکام ماتوي او دنیاوي خپل څه اغراض حاصلوي لکه او دنیا حاصلوي نو دا هم په دنیا له ترجیح د په آخرت باندې نو دنیا یې غوره کړې ده او آخرت چې کوم څه دی نه غوره کړی دی نو دا هغو چې دغه حال دی نتیجه به زمونږ هم بیا دغه دی که نه څه بل څه خو به نه وي که نه وایي دا هغه خلک دی الله وایي چې دوی واغستو ژوند دنیاوي او دې له ترجیح ورکړه په آخرت باندې نو سبا کیږي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نه به د قیامت په ورځ باندې دوی څوک مددګار وي چې د الله له غریب او د عذاب نه خلاص کړي بیا او نه به د دوی په عذاب کې څه کمی راځي بلکې مخکې آیاتونو کې تاسو تشریح تېره شوې ده چې کوم خلک جنت ته لاړ شي نو جنت کې خو یعنې راحتونه دي نو هره ورځ به د دوی په راحتونو کې اضافه کړي داسې به نه چې لکه نن په جنت کې د جنتیانو کوم ورځ او شپه تېرېږي دوی په کوم راحت کې دي سبا به هم دغه عمر راحت او خوشحاليانې نه سبا به په هغې کې اضافه وي بله ورځ به د هغې نه زیاته اضافه وي هره ورځ به په هغې کې اضافه کړي دغه په شان د کوم خلک چې جهنم ته لاړ شي او جهنم کې په نن ورځ شپه کې چې په کم درجه کې په دوی باندې عذاب او تکلیف دی آیا سبا ورځ سبانۍ ورځ او شپه کې به هم دغه شان دي نه په هغې کې به هم مسلسل چې کوم څه کېږي اضافه به کېږي فلا يخفف عنهم العذاب د عذاب سپکاوی نشته دی کمول بیا نشته دی بلکې مزید هر وخت په هغې کې څه کېږي اضافه کېږي لکه څنګه چې د جنتیانو په راحتونو کې او په خوشحالو کې چې کوم څه کېږي هر وخت به اضافه کېږي ولا هم ينصرون او د دوی به څوک مددګار نه چې دوی خلاص کړي مخې ته آیات کریمه تېر شوی چې په څلور قسمه طریقو سره په دنیا کې انسان چې کوم دی ځان د غریب نه خلاصوي و د هغې تشریح نه ځو تاسو ته اشاره کوو واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس الى اخره آیات لکه هلته د قیامت په ورځ باندې په دغه څلورو خبرو کې یوې خبرې اختیار به ستا سره نه وي چې د الله د عذاب نه چې کوم دی څه دی انسان خلاص شي بلکې دلته کې چې کوم دی څه دی لکه د الله پوره احکامو باندې عمل کول انسان د دنیاوي رسوایۍ نه هم خلاصوي او د آخرت د عذاب نه چې کوم دی څه کوي لکه هم خلاصوي وایي دا یاد کړه هغه وخت اخذنا چې موږ واغسته میثاقکم ستاسو نه فوق لوظ بني اسرائیل لا تسفکون دماءکم چې تاسو به نه تویوئ وینې خپلې ولا تخرجون او تاسو به نه وباسئ انفسکم ځانونه خپل من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او تاسو ګواهی کوئ ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه خلک تقتلون انفسکم چې تاسو وژنئ خپل ځانونه وتخرجون فریقا منکم او باسئ تاسو یوه ډله فریقا یوه ډله منکم د خپل ځان نه من دیارهم د هغو د کورونو نه تظاهرون تاسو د یو بل امداد کوئ علیهم د دوی په خلاف باندې بالاثم په ګناه سره والعدوان او په زیاتي سره وإن يأتوكم وكثر راشتاست أسارا قيديان تفادوهم تصدقوا في ديور كأزادوي وهو محرم أو شاندار چې حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې اخراجهم وختل د دوی په تورات کې افتؤمنون تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب بعضې سره کتاب باندې وتکفرون ببعض او کافر کېږئ په بعضې سره کتاب باندې فما جزاء پس نه د بدله من د هغه چا یفعل ذلک چې کوي دا قسم کار چې څه احکام مني او څه نه مني منکم ستاسو نه الا خزي مگر رسوایي ده فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې ویوم القیامت په ورځ د قیامت باندې یردون تاسو به واپس کړی شئ الی اشد العذاب سخت عذاب ته وما الله نه الله پاک بغافل نه خبر عما دا کار وایي تعملون چې تاسو کوئ اولئک الذین دا خلق اشتروا الحیات الدنیا چې دی واغستو ژوند دنیوي بالآخرت په عوض د آخرت کې دنیا له ترجیح ورکړه دنیا ورکړه په آخرت باندې فلا یخففوا نسبت به نه کړی شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب او سزا ولا هم ینصرون او نه به د دوی امداد وکړی شي
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.